امام بخاری حدیث تے ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ اغن روایت تے ابا ہریرہ فرمائی سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی ودرید حضور مبارک نے پختن وکڑا ورته فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل یا رسول الله مبارکه مونږ یو چې په دنیا کې به کومه طریقه داسي چې په هغې باندې زه زیاتې پیسې او روپۍ وګټم او صحابو به پوښتنه کړه یا رسول الله کوم داسې عمل دی چې په ثواب کې د ټولو نه زیات بهتري کوم داسې عمل دی حضور مبارک ورته وفرمایل فقال النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ورته وفرمایل ایمان بالله ورسوله اے صحابی الله په ذات او د الله په توحید باندې ایمان د زما د رسالت او په نبوت باندې ایمان ساتل مستقیم په پاتې کېدل زندگی د دې نه لاندې تیرول دا په ټولو عملونو کې ټولو نه بهتر عمل دی هغه خو بده کې موجودو هغه خو صحابیو قیل ابا هريره فرمایي چې بیا نبی علیہ السلام ته ویل شو ثم ماذا یا رسول الله اے دا الله رسول مبارکه بیا د ټولو نه زیات بهتر عمل کوم یو دی نبی علیہ السلام ورته فرمایل الجهاد فی سبیل الله الله په لار کې جهاد کړل چې حضور مبارک فرمایي مغبرت قدم عبد فی سبیل الله فتمسه النار چا چې د جهاد په میدان کې صرف خپا ګرجمن شوا دومره لاړ چې په خپا باندې ګډ پریوت او بیرته راغی حضور مبارک فرمایي اور د جهنم په حرام دی اور د جهنم لبدا انسان لاړ نشي دا بهتر قیل بیا ورته ویل شو ځکه صحابه ټول عمر جهادونه کړي یا رسول الله دا هم کړای بیا ورته ویل شي ثم ماذا یا رسول الله بیا کوم بهتر دی دینه پس کوم بهتر دی حضور علیہ السلام ورته فرمایل الحج المبرور اے صحابی چا چې حج وکړ او دغه حج یې قبول او مبرور شو مبرور معنا ده مقبول د دریم لمبر د عملونو ټولو نه بهتر عمل دا دی چې انسان په خپل عمر کې داسې حج وکړه چې هغه حج یا رب متعال په خپل دربار کې قبول او منظور کړه